د وړو دپاره په لاینونو کې ودرېدی شو، خو د خپل حق د تپوس دپاره یو ورځ مونږ لاین جوړ نه کړو. زمونږ خویندې میندې با پرده پښتنې خویندې میندې د دغې وړو په لاینونو کې ولاړې او د هغوی تذلیل روان دی. بل طرف ته په روژه کې د مسلمانانو په دوکانونو کې که تاسو د ریټونه چک کوئ نو یو په 3 شو. انتظامیه هم د دغې تپوس نه کوي تاسو د فروټو د سبزیانو ریټونه چک کوئ. بل اړخ ته په خیبر ایجنسۍ کې د نرنجن سنګ په دوکان کې د روژې په میاشت کې د خوراک څښاک سیزونه د حکومتي ریټ نه هم په کم قیمت میلاویږي. السلام علیکم، زما نوم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل. قدرمندو کتونکو، مونږ ګورو په مختلف ځایونو کې په مختلفو علاقو کې زمونږ خویندې میندې د وړو د سرکاري وړو د حصول دپاره په دغې لاینونو کې ولاړې او د هغوی یو قسم له تذلیل روان دی. اوږده اوږده لاینونه، د روژې میاشت، د پاسه باران او دغه لاینونو لګېدلي انتهایی د افسوس مقام دی. دنیا چېرته ورسېده او مونږ په وړو پسې ګرځو. زمونږ حکمرانان چې دي هغه دومره بې حسه شوي دي او مونږ خلک په خپله دومره بې حسه یو چې نن زمونږ دا کم حالات چې دی دا زما چې څومره خیال دی، زما په خپل ذاتي رای چې دا زمونږ د خپله لاسه دی. ځکه چې کله انتخابات را نږدې شي نو زنده‌باد مرده‌باد والا قوم را ژوندی شي او بیا مونږ په ځان باندې نه پوهېږو، بس پارټي اخوا پارټي دیخوا. خو نن چې دا چغې مونږ وهو او زمونږ دغه خویندې میندې په دغې لاینونو کې ولاړې نو څوک دې ماته په دغې لاین کې د یو MPA یا د یو MNA زوی یا د هغه خور، د هغه لور یا د هغه کور والا هغه دې ماته څوک په دې لاین کې وښیي؟ نشته. ځکه چې زمونږ د دې ووټ چې کم طاقت دی او د هغې مونږ ته علم نشته، مونږ ته پته نشته، هغه مونږ په دغه ووټ باندې اسمبلیانو ته ورسوو، بیا هغه ربپتي شي که ربپتي شي، هغه مزې کوي، د هغه بچي مزې کوي، د هغه خاندان مزې کوي او مونږ همدغه لاینونو کې به ولاړ یو، په وړو پسې به جاړو، په بجلۍ پسې به جاړو، په ګیس پسې به جاړو او دغسې نور چې کوم شیزونه دي. دا خو ما د حکومت خبره وکړه، خو که مونږ د عوامو خبره وکړو نو راشئ زمونږ دوکانونه چک کئ. نن تاسو هر مارکیټ ته چې ورشئ، هر بازار ته چې ورشئ، هغه که د هر ځای بازار دی نو هلته فروټ که تاسو وګورئ نو هغه خو د غریب سړي د خوراک نه په دې روژه کې وتې دي. ځکه چې په 400 روپۍ د کیلو درزن، په 450 روپۍ د مڼې کیلو، دغسې د امرود چې کوم دی په 300 روپۍ کیلو. دا به کم غریب سړی اخلي؟ څوک چې 700 روپۍ دیاړي کوي هغه به دا شیزونه ځان له څنګه اخلي؟ نو د هغې خو تصور ختم شو. ټماټر د روژې نه مخکې په 50 روپۍ یا په 60 روپۍ کیلو، اوس که تاسو تماشه وکئ نو د 130 نه واخله د 150 روپو پورې په مختلف مارکیټونو کې خرڅېږي. د انتظامیې هم دغه فرض جوړېږي چې دا خودساخته ریټونه چې کوم دی دا کنټرول کړي او مونږ به دې ځای کې هم مونږ عوام اکثر بیا چغې وهو، مونږ وایو یاره ګاډۍ والا یې تنګ کو، دوکاندار یې تنګ کو، انتظامیه راوتې وه او د دغې دوکاندار او د هغه نه تپوس پکار دی. ځکه چې تپوس نه کېږي نو بیا همدغه حلي کوم چې دا نن په دې روژه کې شروع دی. په سټارټ کې مې تاسو ته ووایي د خیبر ایجنسۍ په جمرود علاقه کې د یو سردار دکان دی نرنجن سنګ، هغه په خپل دکان باندې په روژه کې سیل ولګوي او کم شیان چې د خوراک څښاک دی هغه د حکومتي ریټ نه هم په کم قیمت باندې میلاویږي. سوچ مونږ له پکار دی چې زمونږ د معاشره مونږ مسلمانان کم طرف ته روان یو. لاول چې کوم دی د ځان نه دا سټارټ اخیسته غواړي او به حیثیت قوم به مونږ له راپاڅېده غواړي، خپل تپوس به کوو ګنې همدغه به زمونږ حلي دا کم چې روان دی په دې زبرګه میاشت کې زمونږ په ملک باندې الله تعالی ډېر خصوصي رحم کړی دی. مونږ سره هر قسمه وسایل، قدرتي چې کوم وسایل دا زمونږ سره موجود دي، خو که کمی دی نو هغه په مونږ کې دی او په کار دی چې مونږ دا خپل کمی پوره کړو
ګینې زمونږ به هم دقه حل یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکړئ تل پاتې خدای پامان